اسلام د یو سپه سالار واقعات بیان کما ها. د اسلام د ټولو نه لوی سپه سالار عظیم کمانډر دا څوک و؟ نو دا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. خالد ابن ولید رضی الله عنه دا هغه صحابی دی د دوی په باره کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل خط لیکلی و دته کېښو چې خالد ته ووایه ته مسلمان شه، ستا په ذریعې سره به الله جل جلاله اسلام ته ډېره زیاته غلبه ورکړي، تا کې ډېر زیات صلاحیتونه دي، لہذا ته مسلمان شه. خالد ابن ولید رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې په جنگ احد کې چې مسلمانانو ته کوم عارضي شکست شوی و نو هغه هم د خالد ابن ولید رضی الله عنه شوی چې دې د کافرانو د طرفه یو لوی عظیم کمانډر و په هغه ټیم کې، او دا ډېر په جنگ کې الله دله یو مهارت ورکړو. یو کې راځي چې په دې شام کې یو علاقه وه ارمینیا ورته وایي، هغې چې کله دې قبضه کوله نو هغه بره وه، غره کې وه، غره کې هیڅ یو لار نه جوړېده چې په کومه طریقه دې ته دې وروخېږي او دا قبضه کې یو کال کتابونه لیکي چې یو کال په دې باندې تېر شو، خو دا خالد ابن ولید رضی الله عنه دې دا غلبه نه موندله، فتحه نه راتله. خالد ابن ولید رضی الله عنه حکم وکړو چې یاره داسې کار وکړئ چې څومره کسان یې غونډ روژې ونیسي. نن یو ورځ یې روژه ونیوله، ماښام چې څنګه خپلې خیمې ته راغی ویې کتل نو خیمه کې ورته خادم چې دی غلام ورته روټۍ نه وه ایښې، د وی زه بس بیمار به و څه چل به وي نو بس ذکر به یې نه ایښې. په دویمه ورځ چې بیا ماښام شو روژه به یې نیولې وه چې وبیا کتل روټۍ به نه وه، بیا نه وه، د وی زه بیا به بیمار یې نو. په درېیمه ورځ چې بیا راغی خپلې خیمې ته روژه هم ده بیا څه نشته دی، خادم یې راوغوښتو ورته وایي چې آیا ته بیمار یې؟ ورته وایي چې نه زه خو جوړ یم. وایي تا له څه چل دی؟ وایي هېڅ چل راله نشته. وایي ښه درېیمه ورځ ده چې ما ته دلته روټۍ چې ده نو دا نه وي، دا څه وجه ده؟ ورته وایي حضور زه خو تاسو ته روټۍ ږدم، روټۍ خو زه راوړم نو څنګه نه وي؟ خالد ابن ولید رضی الله عنه وویل چې دې کې څه یو بل راز دی. په سبا یې خادم ته وایي چې روټۍ کله کېږدې ته ګوره چې دا څوک وړي. روټۍ څنګه کېښودلې شوه، دې دواړه ورته ولاړ دي چې دا څوک یې وړي. نو دې کې د خیمې د شا طرفه یو سپی راننوځي او خوله کې روټۍ والي او منډه ځي. څنګه منډه ځي بس دیو پسې روانې چې دا چېرته ځي، چې وګوري نو دغه قلعه ته یو وړه شاندارۍ شاندار ورننوتې ده او بله هېڅ یو لار نه وه چې دي ورغلي دې قلعه ته، خو دغه نرۍ لار وه چې په دې کې به نري نري کسان چې دې نه دا ننوتل. بس خالد ابن ولید رضی الله عنه پوه شو چې دې کې د الله دا راز و چې موږ ته یې دا لار اسانوله چې په دې طریقه ننوځئ. دا قضیې ده بس راشي اعلان وکړي چې 100 کسان چې مکمل نري هغه کسان راشي او راځي تورې راوالي. نن الله جل جلاله موږ ته فتح راکړي او روان دي چې هلته ورسي نو چې کوم نري نري کسان یې دا ورننوځي 88 کسان قلعه ته چې دی نه دا ورننوځي او 88 وانه داسې په بهادرۍ سره وجنګېږي چې ماښام راځي نو اخره یې قبضه کړي. دا هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه دی دې ته نبي علیه الصلاة والسلام سیف الله لقب ورکړی. سیف الله یې ورته څنګه ووایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام چې دی کله جنگ یرموک ته لیږل نو وی ویلې چې دا جنډه چې ده نو دا به زید ابن حارثه سره وي. چې کله زید شهید شو
نو بیا به دا جنډه چې ده نو دا به جعفر سره وي او چې دام شهید شو نو بیا به دا جنډه چې ده ابو عبیده سره وي. کله چې دې جنگ روان دي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبرې وکړې. خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي چې موږ چې دا درو واړه به شهیدان کیږي. خو بیا وی اخره کې دا وفرمایل چې دا دین پس چې جنډه چا واغستنه هغه دی واخلي. نو چې کله جنگ دی زید ابن حارثه دا مخکې روان دی او جنګیږي. زید ابن حارثه چې دینه دا شهید شو. جنډه چې دنو دا جعفر رضی الله عنه دا علی رضی الله عنه ورور دی مشر دی هغوی جنډه راوغسته. هغې څنګه جنګېږي نو د هغه نه یو لاس ووایي ووایي نو دا جنډه دی بل لاس ته واړوي دا بل هم ترې ووایي نو جنډه په دې سینه کې داسې راونیسي. اخره کې د شا غاړې په نیڅه ووایي بس شهید دی. درېم کس چې دی هغه جنډه راولي جنګېږي 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 دې پورې چې هم شهید شي جنډه پرېوځي. دې کې یو انصاري صحابي دی بدري دی بدر کې هم جنګېدلی دی. هغه جنډه راوالي او اعلان کوي چې دا جنډه یو کس واخلي. یو کس مخکې شي او دا جنډه والي یو ته وایي ته یې والی یو بل ته وایي ته یې والی او نبي علیه الصلاۃ والسلام دلته په منبر باندې ولاړ دی او دا جنګ ګوري. خپل منبر نه ورته ښکاري چې صحابه جنګېږي او جنډه پرېوتې ده یو کس راغستې ده او بل یې ورکوي چې دا جنډه والی. یو ورته وایي چې ته په خپله بدري صحابي دا جنډه ته وګرځوه او ته وایي زه د دې اهل نه یم. بل تکړه کس دا جنډه والی چې مرأت پکې صلاحیت وي دې افراتفری کې چې شور شغرب و یو کس اواز وکړو چې جنډه چې ده نو دا خالد ته حواله کړې. بس ټولو چغې کړې چې جنډه د خالد له ورکړي جنډه د خالد له ورکړي. هر یو اوازونه شروع کړه هر یو یې جنډه خالد له ورکړي. بس خالد ابن ولید رضی الله عنه میدان ته ورودانګل او جنډې واغست. دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام په منبر باندې ولاړ دی چې زید شهید شو. زید تذکره الله جل جلاله په قرآن کې هم کړی ده. بیا فرمایي وي جعفر چې دین هغه هم شهید شو. یو لاس کې وو بیا دې بل لاس وو. الله جل جلاله دله د لاسونو په بدله کې جنت کې وزرې ورکړي. نو تیار و تیار وزرو ته وایي نو تیار و تر دې وجې نه وایي چې الله دله دو وزرې په جنت کې ورکړي. نو او درېم امیر چې دی نو هغه هم شهید شو. او جنډه چې ده نو د الله د تورو نه یو تورې واغسته. او بیا کتابونه لیکي چې په دغه ورځ باندې د خالد ابن ولید رضی الله عنه په لاس مبارک کې 9 تورې چې دی نو دا ماتې شي د ماښامه پورې جنګېدو. په اکثر رواز روان دی جنګېږي. بیا چې کله صحابه خو کم دي کافران خو ډېر وو ده د جنگ ترتیب باندې خو ډېر مهارت لري. نو سبا یې داسې کار وکړو چې کم مخکې جنګېدلي نو هغه یې وروستو کړه او کم چې وروستو جنګېدل نو هغه یې را مخکې کړه او چې کم ښي سایډ ته جنګېدل هغه یې ګس سایډ ته کړه او کم چې ګس سایډ ته وجنګېدل هغه یې ښي سایډ ته کړه. او څه کسان 200 کسان یې داسې کړل چې هغې یې وروسته کېنول چې موږ کله جنګ کې ونښلو ګنټه نیمه موږ جنګ وکړو نو تاسو به د غر د سایډه را منډې کوئ نو تاسو به را منډې وښئ په دې باندې به روغ پرېوځي جوړ چې دې له نور دغه چې د امداد دا راورسېدو نو د دې په ذریعې سره موږ چې دې نه دی له به شکست ورکړو. دا چې دې خوا موږ 3000 کسان یو او دې 30000 کسان دي نو داسې شکست ورکول دا ګران وو. نو چې کله دویمه ورځ بیا راتله الله جل جلاله مسلمانو ته برې ورکړئ او کفارو ته چې دی نو ماتې ورکړې وتښتېده. درېم جنګ د ده چې دی یو بل جنګ یادېږي. په هغه ټیم کې ابو عبیده نوم یې دا صفه سلاغ دی. عمر فاروق د خلافت دی امیر المؤمنین. نو اعلان وشي ابو عبیده اعلان وکړي چې د روم لښکر را روان دی او 60,000 فوج دی په دې مقابلې له به څوک لاړ شي.
خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته ودرېدو چې موږ به 30 کسان د دې مقابلې نه لاړو. ابو سفیان رضی الله عنه ورته فرمایي وي 30 کسان وي دا خو هسې دغه دی، 30 کسان خو مقابله نشي کولی، لهذا 30 کسان به نه وي. نو هغه ورته فرمایي خالد ابن ولید کله کافر وي نو ډېر زیات بهادر وي، او چې اوس مسلمان شي نو بزدله شي، موږ صرف 30 کسان بوزو. نو ابو عبیده چې دی نه دا خو امیر دی لښکر، یو د امیر المؤمنین د مسلمانانو امیر وي، یو د فوج ځان له امیر وي، لکه اوس دلته چې یو صدر وي، یو وزیر اعظم دی، یو څه وي د باجوا د څه وي چیف جسټس، دا پکې ځان له وي که نه، او صدر وزیر اعظم ځان له وي، نه د فوجانو ځان له مشر دی، او د حکومت ځان له مشر وي. د حکومتي مشر چې دی خو عمر رضی الله، لیکن د مسلمانانو لښکر چې کوم و جنګي فوج چې کوم و د هغې مشر چې و ابو عبیده و. نو هغه ورته ووایي چې داسې کار وکړه چې 60 کسان ځان سره بوځه. بس دی ورته وایي چې 60 کسان به بوځم، په دې کې داسې خلک شته دي چې د هغې په دعا باندې الله جل جلاله هر څه بدلی. نو آواز وکړي، ورته وایي چې ځان له پکې منتخب کړه، ته وایي په دې کې عقیل ابن عباس نشته، د اهل بیت نه شروع وکړي، د نبي علیه السلام د تره زوی دا دې ودرېږي. په دې کې عبدالرحمن ابن ابي بکر نشته، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دا دې ودرېږي. عبدالله ابن عمر د عمر رضی الله عنه زوی نشته، دا دې ودرېږي. زبیر ابن عوام دا دې ودرېږي. بیا ورپسې وایي حضرت زرار رضی الله عنه دا دې ودرېږي، او بیا ورپسې وایي رافع دا دې ودرېږي. بس 60 کسانو نومونه چې دي دا دې په خپله باندې واخلي، څنګه شمار کړي نو 14 کسان دا پکې مهاجرین دي، او دا 44 کسان چې دي نه دا انصار دي. یو انصاري ورته ووایي خالد ابن ولید ته چې یاره تاسو انصار هر ځای ته مخکې کوئ، مهاجر چې دي نو دا وروسته پرېږدئ، انصار مخکې کوئ. خالد ابن ولید رضی الله عنه ته فرمایي وي دا ما هسې ځانه نه دي کړی، وي ما چې به کله جنګ کې کتل نبي علیه السلام به انصار مخکې کوه، نو ما هغه سنت را ژوندي کړل، نو ځکه مې انصار مخکې کړل او مهاجر مې لږ وروسته کړل، هغې مې کم راواخل، انصار مې ډېر راواخل. په دې خبره باندې هغې نور هم په جذبه کې راغله. خو چې څنګه دې میدان ته لاړ شي، غټ میدان دی، هلته چې لاړ شي وګوري نو د هغې تعداد څومره دی 60,000 دی، او د دې تعداد څومره دی 60 کسان دی. نو د رومیانو هغه باچا وایي جوړېدار کسان یې صلح له روغې له نن راولېږل، 80 کسان دي بس روغې له بیا رالېږلي نو نن ورته داسې سخت شرایط ویمه چې د مسلمانانو په زه ډېر تنګ کړم، ده ورته داسې شرایط ویم څنګه چې ورمخکې چې دوی کې مخکې داسې کاري چې لاول خبرې وکړي مینس خپل مینس کې، بیا وروسته جنګ شروع کوي. څنګه راشي خبرې کوي نو ورته وایي چې تاسو خو صلح له راغلي، خو موږ خو د صلح ځان له شرایط دي. خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي دا ټپه دله په غوږونو کې چا اچولې چې موږ صلح له راغلي، موږ خو صلح نه یو راغلي، موږ جنګ له راغلي. په خندا شي چې 80 کسان خو جنګ له نه راځي، او اوس په ټول وتړو بس ختم مو، او ورته وایي زه به ستا سر قلم کوم هله به ځو. خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي او وایي چې زه صحیح ده، واپس شو خپل لښکر ته لاړو، او لښکر ته وایي چې حمله کوئ. څنګه حمله کوي نو دوی دفاع کوي، اول کې دفاع کوي، لیکي کتابونه لیکي چې په دغه ورځ باندې په دې باندې تقریبا 10-12 حملې وکړي، خو یو کس شهید نشي، نه د هغې نه اینا مردار نشو، دوی نه شهید نشي. په بله ورځ باندې چې څنګه حمله کوي نو خالد ابن ولید رضی الله عنه یو بل د کمال کار په جنګ کې اوس داره کمال کار کوي چې شپږو کسانو ګروپ جوړ کړي، دایره شي که نه، شپږو کسانو ګروپ جوړ کړي. نو په خپل ګروپ کې عبدالرحمن ابن ابي بکر واخلي، عبدالله ابن عمر شي، حضرت زرار شي. زرار نوم چې یادېږي دته به یو واقعه کومه ها دا له الله څومره قوت او طاقت ورکړی، او وسره رافع شي، زبیر ابن عوام شي. دا شپږو کسانو دایره داسې جوړه کړي،
او چې دی راځي نو بس شپږ کسان ورسره جنګېږي اخره کې د کافر مشر ته چې سر ووایي نور وتښتي بیا چې حساب وکړي مسلمانان 15 کسانو کې صرف شپږ کسان یا 7 کسان شهیدان شوي او د هغې چې حساب وکړي نو 16,000 کسان چې دی نه دا مردار کړي او مسلمانان چې دا جنګ وګټي او راشي ابو عبیده چې دی نو په دې جنګ باندې د خالد ابن ولید رضی الله عنه چې څومره صفات بیان کړي دي هغه ډېر کم دي نو دا څوک و دا خالد ابن ولید دی د اسلام لوی سپهسالار خو څومره جنګونه یې وکړل تر دې پورې چې یو خوا 15,000 کسان دي بل خوا 15 کسان دي داسې جنګ یې هم کړی دی یو خوا 30,000 کسان دي 3,000 کسان دي داسې جنګ یې هم کړی دی مسلمانانو خلاف هم په اول کې جنګېدلی دی دومره هغه په خپله وایي چې د قوم د بزدلانو خلکو ته ووایه که چېرې په جنګ کې مرګ وی که نه نو ما د 1,500 نه زیات جنګونه کړي دي یو که چېرې په جنګ کې مرګ وی نو ما به نن مړ شوی وي او جړل وی دله مرګ په کټ باندې راغی ها کټ کې پروت دی او مرګ وله راشي جړل یې چا ورته یې ولې ژاړئ تا خو د اسلام ډېر زیات دفاع کړی ده اسلام ته خو په تا سره لوی غلبه میلاو شوې ده ډېر زیات ملکونه ستا په لاس فتحه شوي ته ولې ژاړئ ته یې ویجاړم په دې باندې نه چې مرم د الله دیدار له روان یم په دې نه ژاړم ویجاړم په دې چې الله د شهادت هغه مرتبه رانه کړه دومره جنګونه مې وکړل او شهید نه شوم په دې باندې ژاړم بیا لاندې مفسرین لیکي چې دې الله د شهادت مرتبه ولې نه ورکوله نبی علیه الصلاة والسلام دته د الله توره ویلې ده نو په چا کې دومره قوه شته چې د الله توره ماته کړي نو نشي ماتولی دې وجه نه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې و نو دی له الله جل جلاله په کټ باندې مرګ راوستی دوی په شهادت نه دي مړ نو قوم ته څه وایي تاسو د جنګ نه مه یېرېږئ ها په جنګ کې مرګ نشته دی نو تاسو اوس نه یېرېږئ که نه دی